او دومره وس مې نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکړم دا خو یو دستور دی چې شاهان زی ملنګانو لا ډیر قابل قدر د علاقې سماجی سیاسي تاجر برادری او صحافیانو تاسو ته پته ده پاکستان جرنالست اسوسییشن د انټرنیشنل لیول یو تنظیم دی او دا زمون خوش نصیبی ده چې د پاکستان جرنالست اسوسییشن صوبایي صدر زمون د دې سوات نه دی او هغه بیا د تحصیلي بریکوټ سره تعلق ساتي او هغه سہیل باچا دی تاسو ټول ته پته را د سہیل باچا خدمات د هیڅ چا نه پټ نه دي د صحافت په میدان کې زډیر وړو کې ومه لادي فیلډ تبوم نوم راغله د سہیل باچا اکټیویټي به مونږ قتل داغي هلي زلي او د دې علاقې د پاره چې داغي کم خدمات دي تاسو ټول نن پاغي گواهی او دا کوم ګلدسته چې نن جوړه ده دا د سہیل باچا دغه خدماتو نتیجه ده کاغي دا سټرګل او دا خدمات نه وکړي نن به مونږ هم د پاکستان جرنالست اسوسییشن د پلیټ فارم برخه نو مونږ به هم پاغي کې ممبر سازي نه وکړي مونږ ته ممبرشپ نو ملاو شوی خو زه د الله تعالی ډیر زیات شکر ادا کوم چې سہیل باچا په شکل کې مونږ له یو فرشته صفت انسان را کړی دی او هغه د دې علاقې خدمت کې او همیشه چې هم داغي سره زموږ میټینګ کیږي هغه هم دغه خبره کوي چې د سوات له خدمت کو د دې خلکو د وطن خدمت کو سبا په قبرونو کې پراته او زموږ د خدمت چره د خلک بستای دا سي ډیر خلک چې سہیل باچا پاغي خلکو کې شمار دي چې هغه چرته پیسې اثر نه راکړي هغه په صحافت کې پیسې نه راګټلي هغه خدمت کړي دي نومي ګټلې د علاقې نوم چې هغه خستایله او چې چرته هم داسي خلک سوات ته انټری کوي نو لاول سہیل باچا د بریکوټ په سیمه وګرځي د بریکوټ ټول مشکلاتونه یګا کی د عوامو ستونزې چې داغي مخې ته کیدي داغي روسته چې هغه خپل اکټیویټي شروع کی نننې پروګرام چې دا زمونږه د پاکستان جرنالست اسوسییشن چونکی دا یو انټرنیشنل لیول باندې تنظیم دی د دنیا په ټولو ملکونو کې د پاکستان جرنالست اسوسییشن یو لسم یو تاسیس چې هغه په جوش او خروش سره چې هغه منځل شي نن دا تقریب چې دا هم داغه تسلسل یو کړی دا هم د یو لسم تاسیس ته د پاکستان جرنالست اسوسییشن دا هم موږ دلته د صوبایي صدر سہیل باچا په مشرۍ کې چې هغه دلته موږ منځو په جوش او جذبه سره د دې سره په دغه تقریب کې موږ دا یو خبرو مې اټ کړی چې دلته د پاکستان جرنالست اسوسییشن چونکی نوې کال شروع شوی دی او دا یو روایت دي چې کله هم دا سوشنو بیا نوې تنظیم سازي کیږي داغه د لپاره کابینټ اناونس کیږي ماته سره شروع نه موي دا زمون خوش نصیبی چې صوبایي صدر په خاله پیښور نه بونو دا ټول خلک چې دا په پیښور تتل په سواد کې دغه تنظیم دومره سترانګ نو د سہیل باچا د راتک سره د تنظیم سترانګ هم شو چونکی دغه یو لسم یو تاسیس په مونږ منځو او د دې سره به د پاکستان جرنالست اسوسییشن کوم تنظیم سازي چې دا کم کابینټ چې بکیږي هغه به هم ان شاء الله پرانی تقریب کې کو